صحابي و یا رسول الله زه په جاهلیت دور کې وم په سفر تلم زما د ښځې په ګېډه ماشوم و ما خپلې ښځې ته ویل زه 15 کاله پس به راځم که الګ پیدا شو خدمت یې وکړه تربیت یې وکړه کفالت یې وکړه خیال یې وساته خو که جینۍ پیدا شوه زما په کور کې د لور دپاره ځای نشته زما په شکور کې د لور دپاره ډوډۍ نشته ژوندی په ځمکه ښخه کا د دې خون ما در بخلی دی صحابي وایي څو کاله پس راغم موږ کره یو وړه ماشومه د ګوډۍ په شان ګرځي ما وی د چم ګاونډ به څوک ماشومی چې شپه شوه موږ کره بیا هم موجوده ده ما خپلې بیبي ته وی دا ماشومه څوک د کور ته ځي نه وایي ما ته وایي که خفه کېږې نه زه یو خبره وکړم ما وی وکړه وایي ما ته وایي چې دا ستا د نطفې نه او زما د ګېډې نه پیدا هغه ماشومه ده د کومې باره کې چې تا ویل ژوندی په ځمکه ښخه کا زه یوازې ښځه ومه تنهایي وه یارېدم دهشتو ما په زړه کې وی چې زه به دا ځان سره وساتم خپله یره خوف دهشت او تنهایي به پې ختموم دا به زما دپاره د کلونې کردار ادا کوي ما غټه کړه ما خدمت او تربیت او کفالت وکړه صحابي وایي ای د الله نبي ټوله شپه په بستره کې اوړېدم راوړېدم ما له خوب نه راتلو ما په زړه کې وی سبا به زه د مکې بازار ته وځمه ابو جهل به ما ته وایي چې ته څومره بې غیرته یې ته څومره د معاشرې خلاف بدبخته یې چې ستا په کور کې لور ژوندی ده دا لور به سبا غټېږي دا به بل سړي ته ودېږي دا به پردي سړي سره زندګي تېروي دا خو زموږ د معاشرې د دستور او د رواج خلاف ده زه به ابو جهل ته څه جواب ورکوم وایي چې سحر شو ما بیبي ته وایي دا ماشومه تیاره که زه چېرته د سیر او تفریح په نیت بهر بوځم وایي ماشومه یې تیاره که ما ځان سره پټه کوداله واغسته د عربو دشت او بیابان ته ووتم کنده کنم لګیا یم په تندي مې خولې راغې د حاجیان حضرات به تلي چې څوک نه یې تلي هغې دې الله بوځي د عربو ګرمي ډېره تیزه ده نور ډېر تیز دی سیزل کوي وایي زما د وجود او د تندي نه خوله راتوېدل شروع شوه دې وړوکي ګوډۍ لور د سر نه لوپټه کوزه کړه او وایي زما د مخ نه پې خولې پاکې کړې ما ته ویل چې ابو جان ستا ګرمي شوې ده تا نه خولې پاکوم یا رسول الله د ماشومې په دې حرکت هم زما په زړه کې نرمي پیدا نه شوه زما د کاڼي نه سخت زړه نرم نه شو ای د الله پیغمبره چې کنده تیاره شوه دا لور مې د ویښتو نه را ونیوه دوی کندې ته مې وغورځوله ماشومې یو جمله وویله ای د الله نبي نن هم ما هغه جمله د شپې خوب ته نه پرېږدي زه چې د شپې سملم د هغې ماشومې کړکې او اوازونه زما په غوږونو کې ګونج کوي ای د الله نبي د هغه ورځې نه پس ما د شپې چرته په اطمینان او په سکون خوب نه دی کړی د هغې نه وروسته زما خوب تښتېدلی دی ای د الله نبي ماشومې جمله دا وویله چې او پلاره دومره ظلم به دې نه کوو ما له پته ده چې زما زندګي نشته ما له پته وه چې ستاسو په معاشره کې لور ناسور دی د ستاسو په معاشره کې لور ګندګي ده د ستاسو په معاشره کې لور بې غیرتي ده د ستاسو په معاشره کې لور بې حیایي ده ای پلاره کم از کم دوکه به دې نه کوله زه مرګ ته تیاره ومه لیکن تا زه په دوکه را روانه کړم کم از کم ما ته به دې پټ ویلي وې ما خو به د خپلې مور سره هغه مور چې هغه مور 2 کاله ما له په خپله سینه پی را کړي کمې مور چې 9 میاشتې زه په خپله ګېډه ګرځولی یم کمې مور چې زما تربیت کړې کمې مور چې زما کفالت کړې کمې مور چې ما له محبت را کړی دی کمې مور چې ما ته د زندګۍ تېرولو حق را کړی دی ای پلاره تا زه د هغه مور نه په بانه او پټه راوویستم چې ویلی دې وې ما به د خپلې مور سره الوداعي سلام په محبت کړی وې ما به خپلې مور ځان ته غاړې ویستې وه اخري غاړه به مې په محبت ورکړې وه لیکن پلاره دوکه دې وکړه یا رسول الله د ماشومې په دې جمله هم زما په زړه کې نرمي پیدا نه شوه ما یو لویه تیږه یو لوی کاڼی مې راواغسته دا ماشومه مې په سر وواله مړه شوه خاورې مې په انبار کې ووایه د الله پیغمبره زما ګناه لویه ده که اسمانونه لوی دي ووایه د الله پیغمبره زما ګناه لویه ده که عرش مو الله لوی دی ووایه د الله پیغمبره زما ګناه لویه ده که کفر او شرک ګډ دی زما د پیغمبر د سترګو نه اوښکې روانې دي په ګریوانو راپرېوځي د هغه سترګو
سترګو نه اوښکې راووتې د کومو سترګو د برکته چې الله دا ټول جهان پیدا کړی دی آقا وژړل آقا د سترګو نه اوښکې پاکې کې صحابي ته وایي نه پوهېدې د جاهلیت وختو ګناه دې لویه کړې ده ظلم دې کړی جبر دې کړی معصیت دې کړی نافرماني دې کړی د خدای د نعمت ناشکري دې کړې ده لیکن خفه کېږه مایوسه کېږه ما داسې دین راوړی دی ما داسې شریعت راوړی دی چې ستا په شان ګناهګار پلار ته پکې هم الله مغفرت ورکوي په ایمان ووایي جاهلیت و که نه و که نه لوریانې پې ژوندی ښخولې که نه ښخولې د مدرسې فیض او برکت وګوره حضور چې راغی حضور پیغام ورکه کم پلار چې دوه لوریانې غټې کړې او د دوو لوریانو بهترین تربیت وکړه او ښکلي ځای کې واده کړي آقا وایي دا پلار به د قیامت په ورځ ما سره جنت کې داسې نږدې وي څنګه چې خپل منځ کې دا دوه ګوتې نږدې دي دا د مدرسې برکت دی دا د تعلیماتو د مدرسې برکت دی کومو خلکو به چې مور سره زنا کوله حضور او مدرسې پیغام ورکو الجنت تحت اقدام الامهات جنت پسې لرې مه ګرځئ هر چا سره د هغه په کور کې د هغه د مور د خپو لاندې